أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیاتونو کې خپل توحید او وحدانیت باندې اوس نور عقلی دلایل ذکر کړي. نو الله رب العزت فرمایي هو الذي خدای هغه ذات دی انزل چې نازل کړي دی من السماء د اسمان د طرف نه د باران ماء اوبولرا لکم ستاسو د پاره منه چې د هغې نه شراب شرب د څښل دي ومنه او د دغه ونو نه شجر منه د دغه اوبو نه شجر پیدا کوي ونو لره یا د دې نه چې دی اوبه کوي ونو لره یا فصل لره فيه چې پایې کې تسیمون تاسو سروې څاروله. الله رب العزت فرمایي یو د خپل قدرت نښه ښیي چې د الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه پیدا کوي ستاسو دپاره اسمان نه باران در باندې راوری بل څوک دا کار نشي. منه شراب او د هغې نه بیا څښل دي تاسو هم ترې اوبه څښئ څه ده ستاسو دپاره شي او بیا د ټولو نه ښې اوبه دغه دي اگر که اوچت شوي به د مختلفو څیزونو نه وي د مختلفو نه به جوړ شوي خو د ټولو نه به ښې اوبه وي. ومنه شجر او د دې نه چې دي د دې بعضو اوبو نه بیا اوبه کوئ تاسو ونو لره بوټو لره او فيه تسیمون چې تاسو سروې پایې کې څاروو لره دا یو قدرت دی. والذي خدای هغه ذات دی انزل چې نازل کړی دی من السماء د اسمان د طرف نه ماء اوبو لره لکم ستاسو دپاره منه چې د دې نه شراب څښل دي ومنه بعض د دې نه شجر ومنه د دې اوبو نه شجر پیدا منه په دې اوبو سره شجر پیدا کوي ونو بوټو لره فصل لره یا ومنه د دې اوبو نه شجر تاسو به کوئ فصلون لره یا ونو لره فيه چې په هغې کې تسیمون تاسو سروې څاروو لره ینبت لکم رازرغونوي لکم ستاسو دپاره به په دې باران سره الزرع فصل لره والزیتون او زیتون لره والنخیل او کجور لره والاعناب او انګور لره ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه. الله رب العزت فرمایي چې دا باران کله وشي نو په دې سره الله رب العزت را زرغونوي تاسو لره څه فصلونه والزیتون او زیتون والنخیل او کجوري والاعناب او انګور ومن كل الثمرات او د هر قسمه میوونه څومره چې میوې دي فصلونه دي الله رب العزت بارانو کې نو به بیا لګي برئ او ورنه چې کومې دا نورې اوبه وي چې صرف آسماني باران د ایساریا خواصم ټول به دغه دي او چې نه دا کومې ته به نهرونو یو څه بل څه کوي دا هم چې آسماني باران نه وي نو نهر وچ وي دا هم چې آسماني باران نه وي اوبه په لاندې باندې تللي وي. الله رب العزت وایي دا زه باران وکړم نو په هغې سره تاسو دا فصلونه اوبه کړئ په هغې سره تاسو میوې له اوبه ورکړئ نو تاسو له میوه درکړي. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة نشانی دی عبرتونه دي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لقوم دپاره د هغه قوم یتفکرون چې سوچ فکر کوي. وی بابا د شاه منصور رحمه الله به فرمایل چې کوم قوم صرف معده نه استعمالي یا کلم لګ استعمالي
وی به چې موږ صرف معده استعمالو عقل نه استعمالو نو الله وای چې کوم قوم سوچ فکر کوي تفکر کوي نو بیا دې ته دا پته لګي چې وای دا څوک کوي دا الله رب العزت کوي وسخر لكم الليل او مسخر کړی دي ستاسو لپاره شپه والنهار ورځ والشمس انور والقمر او سپوږمۍ والنجوم وسخر لكم الليل ومسخر کړی دي ستاسو لپاره شپه والنهار ورځ والشمس انور والقمر سپوږمۍ والنجوم والستوري مسخرات چې مسخر کړی دي بأمره په خپل حکم سره الله رب العزت فرمای چې مسخر کړی مې دي ستاسو لپاره شپه او ورځ او انور او سپوږمۍ او ستوري دا الله رب العزت مسخر کړی دي په خپل حکم سره نو کوم سیاري چې د یو ځای نه بل ځای ته رفتار کوي یا چې کوم په ځای باندې کوم ستوري سار دي نو دا کوم چې لاره د تګ راتګ هغه د یو بل سر جنګیږي نه بالکل په خپل محور او په خپل مدار کې رواني ورنه معمولی که یو ته مخوا دی خوا شو یو بل سر وجنګي د نظام د عالم به درهم برهم وي او الله رب العزت فرمایي چې دا ما په خپله مسخر کړی دی په خپل حکم سره په یو خپل لار باندې روان ان فی ذلک یقینا بدیکی لآیت نشانی دی عبرتنا دی لقوم یعقلون دا پارا دا هغه قوم چې دا عقل نه کار اخلي دا پارا دا هغه قوم چې دا عقل نه کار اخلي نو معلومه دا شو چې تعالی ګوره دا څومره چې نظام دی دا الله ته مسخر کړی دی اوس تا کار دی چې د دې نظام نه پیدا څومره اوچتې څومره چې آلات یعنی علما چې کوم دا تفاسیر لیکي او کوم چې دا نوې جدید تفاسیر دی باز ساینسي تحقیقاتو باندې چې لیکلي ورسره نغوی دا څومره چې دنیا تیزه دا وي د دینه با ډیره زیاته لکه وی الله رب العزت فرمایي قال عفریت من الجن انا اتیک سليمان علیه السلام ته وی چې د سترګو پرد کې بدل دا تخزر ورسو وی دا دې موږ تفسیر نشو کولای تفسیر بیا کو چې کوم مفسرینو کړي نور څومره د سترګو پرد کې راځي څنګه راځي سبنه بس دا به موږ صرف دونه وای چې الله رب العزت هغه یو علم ورکړو او د هغه علم مطابق هغه ورسو خو نور په دې ټیم کې موږ عملی نمونه نشو پیش کولی خو داسې وخت دا زمانہ به دومره جدت اختیار کی چې دا به خپل مثل په دنیا کې پیدا کی څنګه چې د نورو سيزونو پیدا کی دا به خپل مثل پیدا کی لا انسان عقل ورته نه رسي اسی ولا سيزونه دي نو دا ټول کائنات الله رب العزت ستاده لپاره پیدا کړو خو ته د څومره پیدا لې دغه ساينس یا د نور علوم دا راوچته د قران خلاف یو یا د قران تابع کې اوستا کار دی تعالی الله رب العزت چې یو سیس په لاس کې درکړي اختیار یې درکړي او دا هر سستا تابع دي او ټول انسانان چې دا الله رب العزت د خپل عبادت لپاره پیدا کړي تعالی چې الله هر څه جوړ کړو نو د دې لپاره چې الله وی دې زما شکر گزار بنده جوړ شیخ سعدی رحمه الله فرمایي وی ابرو وباد وما وخورشید و فلک در کاریان تاتونانے بکف آری و بغفلت نخوری وی ابر وباد وما ہے وخورشید و فلک در کاریان وی وریزی او سپوږمۍ او نور او سپوږمۍ دا ستا په کار کې لګېدلي ستا خدمت کوي تاتونانې به کف آري و به غفلت نه خوري وی د دې لپاره چې ته روټۍ راوړې او تا نه دا روټۍ تیاره کړي د بلا څیزونو نه تېرېږي چېرته به پکې د ځمکې کردار وي چېرته به پکې د انور وي چېرته به د سپوږمۍ وي چېرته به د هوا وي چېرته به د اوبو وي وی تا به غفلت نه خوري چې ته دا روټۍ په غفلت نه خورې د خدای پاک ناشکري ادا نه کړي ہما از بحر تو سرگشت و فرما بردار شرط انصاف نباشد کی تو فرمان نبری وی دا ټول خو ستا فرمان بردار الله جوړ کو ستا د پاره تابع کړو چې ته څه کې پس مکه باندې څه کوې دغه شان چې مکه ته څنګه اړې څه ورسره کې او دا بیا شرط انصاف نباشد کی تو
وی دا بیا د انصاف شرط نه دی چې ته د الله رب العزت فرمان بردار جوړ نشي ته د الله حکمونه منې هسې خو ستا تابع کړه خو چې ته د الله نه منې نو دا بیا ښه نه کېږي وما ذرأ لكم او هغه چې پیدا کړي ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مختلفا الوانه مختلف دي رنګونه د هغې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة نشانې دي لقوم دپاره د هغه قوم یذکرون چې نصیحت حاصلوي دپاره د هغه قوم چې نصیحت حاصلوي الله رب العزت فرمایي وما ذرأ لكم فی الارض مختلفا الوانه وی پیدا کړي مې ستا وما د هغه څه نه ذرا چې پیدا کړي دي موږ چې پیدا کړي لکم ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې نو اوس الله وی مختلفا الوانه رنګونه مختلف دي اوس به مثال به طور شعوب او بل الله رب العزت فرمایي شعوبا و قبائل او تاسو مې چې دي قبایل وګرځولې فرقې فرقې ډلې ډلې مې وګرځولې بھائی دا پلانکي دي نو دا پښتون دی دا چې دی دا پنجابي دی دا چې دی دا سندي دی دا د افغانستان دی دا د پاکستان دی دا د انډیا دی دا د امریکې دی دا مې درکې وګرځول او رنګونه مختلف شو نسلونه مختلف شو اوس کو ټول یو شان الله رب العزت پیدا کړو نو بیا به کیسه ګرانه مثال په طور دوی ته هم خلک ماماجي وي دوی ته هم ماماجي وي چې اوس دا دواړه په یو کلي کې یو شان نومونه هم یو شان هر څه یو شان نو تا به فرق څنګه کولی بیا چې علاقې مختلف شي ملکونه مختلف شي اړخونه مختلف شي الله رب العزت فرمایي نه وی تاسو کې مې اختلاف پیدا کړ د الوانو د رنګونو په دې کې زما لوی حکمت دی د یو مور نه بچي پیدا شي یو پلار او یو مورې او بچي ټول مختلف دا د الله قدرت دی الله رب العزت وی دا زما د قدرت د نخنه د کائنات چې څومره دي د هر انسان د بل انسان نه حیثیت دا مختلف وي د چا ذهن تیز د چا کمزوري د چا چې دی نو شیطانی طبیعت د چا سم طبیعت د چا په اخلاقو کې بیا څلور قسمه طبقې وغیره د چا بیا په بدنونو کې خپل کیسې پیسې نو د هر چا به د یو بل نه کیسه مختلفه ده الله رب العزت وایي ان فی ذلک وایي په دې کې لآیة عبرتونه دي لقوم دپاره د هغه قوم یذکرون چې دې نصیحت حاصلوي ټول به شیطان توب کې اخته وي ټول به په بد کردار کې اخته وي خو ذهنونو کې به بیا د یو بل نه چې دی بلا فرق وي د یو به یو شان وي د بل به بل منصوبه به یو څیز ته به روان وي خو ذهنونو کې به فرق یو جماعت ته به راځي مانځه له به راځي یو به هم راځي بل به هم راځي دواړه به د جماعت په ور باندې رادننه کېږي خو یو به چې د انتشار دپاره راځي او بل به د الله د رضا دپاره راځي په هر یو څیز کې چې دی وما ذرأ لكم خو دلته چې کوم مراد دی نو هغه چې ظاهرا بس رنګونو ته ګوره ته په دې کې سوچ کوه دا هر انسان چې دی هغه په خپله مبتي دي دا زړه به ورته پته ورکړي چې بهی دا زما بچي دي یا دا زما رونه دي دا زما چې دی مشران دي دا کشران دي ګوره دا الله رب العزت پیدا کړي ټول د یو بل نه مختلف دي نو پیدا کوونکی څوک شته وما ذرأ لكم هغه چې پیدا وما ذرأ لكم او هغه څیزونه چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مختلفا الوانو مختلف دي رنګونه د هغې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة نشانې دي لقوم دپاره د هغه قوم یذکرون چې نصیحت قبلوي وهو الذي خدای هغه ذات دی سحر البحر چې مسخر کړی دي دریاب لره لتأکلوا دپاره دي چې تاسو خوراک وکئ منه د دې نه لحما طریا غوښه تازه او خوندوره الله رب العزت د میانو غوښې ته تازه وي او بلې ورته خوندوره وي نو معلومه دا شوه چې مایې به هم هغه مزه کوي چې کم تازه ته وخورئ نور درته ښه پته ده پروګرامونه خو کولی نو چې مایې به هم هغه خوند کوي چې هغه تازه وي او چې وخت پې تیر شي په دې یو څه بل څه کې نو بیا یې اکه شان مزه نه وي الله وایي لحما طریا بیا دا حیوان والو یو ستا کوم چې کتابونه دي حیات الحیوان والو دي مختلفې کم ځای کې وایي ذهن دپاره ښه دی او کم ځای کې څه وایي
خو خیر الله رب العزت وی لحمن طریا او جنتیانو د پاره چې کوم لومبني رزق په جنت کې راوړل شي لومبني نو هغه هم د مئی اینه چې دا بری تکړه شي دا ورته پیش کیږي په جنت کې وهو الذي يهديها ذاتي سحر البحر چې مسحر کړی دی دریاب لرا لتأكلوا د پاره دی چې تاسو خوراکو کې منو د دینا لحمن طریا غوښه تازه یا یو معنی دا مزیداره وتستخرجوا او چې راوباسئ منو د دینا حلیه کالی نو د سمندرونو مختلف خلق څوک ویخونو کې چې دی کاڼي مرجان یو څه بل څه داتې راوباسي تلبسونها چې تاسو اچوئ دغې لره وترى الفلک او تاسو وینئ کشتۍ لره دا غټ غټ جهازونه مواخر فیه مواخر چې شلونکي دي چپو د اوبو لره فیه په دې سمندر کې ولتبتغوا د پاره دی چې ولټوئ من فضله د فضل د الله تعالی نه سمندري تجارت وکړئ په هغې کې وګرځئ او ځان له چې دې ګټه وکړئ د الله فضل د تعالی شکې ولعلکم تشکرون او د پاره دی چې تاسو شکر ګزار شئ شکر وباسئ والقا اچولی دی مقرر کړي دي ګرځولی دي فی الارض په دې ځمکه کې رواسي مضبوط غرونو لره ان تمید بكم د پاره دی چې تاسو قرار عمومي د پاره دی چې دا قرار شي په تاسو باندې د ځمکه کې الله رب العزت وی دا غرونه می ګرځولي چې دا ځمکه دا سړه کی راړه کینا او ان تمید بكم هغه ته ویل شي هغه اړه کېدو ته چې دا داسې پتا باندې راتاویږي چې ستا سر ور سر ګرځي هغه ته ویل شي چې دا پتا داسې تاویږي چې لک در باندې وای چې سر دی ور سره کله داسې کیږي کله داسې کیږي مختلف اړخونو باندې تاویږي او ګډه وډه چې پتا سر وګرځي نو الله رب العزت وی د دې د پاره مې دا غرونه پکې واچول چې دا پتا داسې چورلګونه وي داسې در باندې ونه ګرځي چې سر در باندې ګرځي یا الله وی و دې کې بلم بیا که چا د تر وباسي پکې والقا فی الارض وغرزولی دی والقا وجهولی دی فی الارض پزماګه کې رواسی مضبوط غرون لرا ان تمید بكم لکی لا تمید بكم دا پارا دی چې ونه خو دې د ازمکه پتا زبان دی وانهارا او غرزولی دی نهرون لرا وسبلن او لار لرا لعلکم تهتدون دا پارا دی چې تاسو ورسه مقصد ته نو لارې دلته مختلفې پیدا کړي دي غرونه وایي د یو سر نه به راشوروي دا بولان دا سلسلې یو څه بل څه او چې ګوره چېرته به د لارې ضرورت راځي الله رب العزت پکې هلته لار مقرر کړي هلته پکې اوبوله لارې سمندر پکې راغلي او الله رب العزت فرمایي مختلفې لارې مې جوړې کړي دکه شان نهرونه مې ګرځولي دي د پاره دی چې تاسو خپل مقصد ته ورسئ وعلامات او علامې دي مختلف نور علامې الله رب العزت مقرر کړي دي غرونو کې مختلف علامې دي هغې نه خلک ځای نه معلوموي وبالنجم او په ستورو باندې هم یهتدون دي لاره مومي نو مخکې خو بلکل په دې باندې وه او اوس هم چې د خلک په ستورو باندې لارې وغیره معلوموي نو الله رب العزت فرمایي وبالنجم هم یهتدون او په ستورو سره چې دي لارې رهنمایي حاصلوي لاره معلوموي الله رب العزت تعالی توفیق راکړي چې په قرآن باندې پوه شو